اوس ګوره اوس د ویلو اصول شرع ثلاثتون دلایل د شریعت درې دي کتاب سنت اجماع بیا موږ داسې ویلو چې اصول الشرع وای اصول الفقه نه وای بعضې کتابونه وای اصول الفقه اربعتون کتاب سنت اجماع قیاس ده وای اصول الشرع ثلاثتون اصول الشرع ثلاثتون شرع اصول درې دي کتاب سنت اجماع فرق یې دا ده چې شرع اعتقادیاتو ته وایي فرعي احکامو ته وایي فرعي احکام یعنی هغه احکام چې عمل سره تعلق لکه اودس مثال زکات شو دا احکام فرعي دي فرعي احکام معنا دا چې کوم احکامو تعلق عمل سره بیا دې ته فرعي وایي فرعي ولې ورته وایي ځکه دا فرع د عقیدې دي چې عقیده دي بیا دا احکام صحیح دي چې عقیده دي بیا دا ټول احکام لغوه بیکاره دي بیا څوک په دې باندې عمل نه کوي نه زکات مني نه اودس مني چې شای نه مني نو ده داسې ویلي دي اصول شرع ثلاثه اصول د شریعت درې دي ځکه شرع عقیدې ته هم وایي چې دې نه بحث کوي علم کلام هغو احکامو ته وایي فقه احکامو ته چې تعلق یې عمل سره وي لکه اودس صلات زکات حج روزه نور که نه غیبت نه کول فلان فلان بد کارونه نه کول ښه کارونه کول داسې ځه پسې دې دواړو ته شرع وایي ایو فقه ده فقه خالی احکامو ته وایي چې عمل سره تعلق وي عقیدې سره نه خالی عمل سره تعلق وي اودس ته زکات ته فلان فلان د عمل سره چې تعلق وي دې ته فقه وایي اوس دلته د ځکه داسې ویله چې اصول شرع ثلاثتون اصول د شرع درې دي کتاب سنت اجماع ځکه داسې ویله چې شرع کې خو عقیدې دي او دغه احکام فرعي دي فرعي احکام چې تعلق یې عمل سره وي فرعي ورته وایي ځکه دا فرع د عقیدې دي چې عقیده دې وي بیا دا احکام ټیک دي چې عقیده دې نه وي بیا خو دا لغوه دي نو چونکې شرع عقیدې ته ورتله فرعي احکامو ته ورتله ځکه یې درې یاد کړه کتاب سنت اجماع ځکه عقیده په قرآن ثابتېدای شي سنتو باندې ثابتېدای شي اجماع باندې په قیاس عقیده نه ثابتېږي عقیده خو یقیني ده قیاس ظني ده لکه اوس په وایو په ځوان سره یقین نه ثابتېږي نو قیاس سره عقیده نه ثابتېږي ځکه یې د درې وویله چې اصول شرع ثلاثتون اصول شرع درې دي کتاب سنت اجماع بیا قیاس جدا کړ والاصل الرابع القیاس څلورم اصل قیاس قیاس جدا کړ ښه دي او څوک چې داسې وایي چې اصول الفقه اربعتون چې څلور اصول یادې په یوه ځي هغه اصولو اضافت شرع ته نه کوي فقه ته کوي او داسې وایي چې اصول الفقه اربعتون د فقه اصول څلور دي نو بیا ټیک ته که نه ځکه فقه خو احکامو فرعیه ورته وایي یو احکامو ته وایي چې عمل سره تعلق وي اودس زکات فلان فلان عمل سره چې تعلق وي دې ته احکام فرعي وایي فرعي ولې ورته وایي ځکه دا فرع د عقیدې دي عقیدې له وجې د اعمالو اعتبار شته دی چې عقیده یې نه وي سړي بیا خو د اعمالو هېڅ اعتبار نه شته نه یې کوي په پوهېږو که نه نو هلته یې فقه ویلې ده اصول الفقه انو فقه خو احکام فرعیه ورته وایي هغې پر قرآن هم دلیل ده سنت هم دلیل ده اجماع هم دلیل ده قیاس هم دلیل ده احکام فرعیه پر څلور وړه دلایل دي قرآن سنت اجماع قیاس ځکه هغه ته هلته دا ویله چې
چې اصول الفقه اربعه. اوس ګوره اصل کې فقه دوه معنی دي. یو فقه ده چې هغه علم ده په احکام وحیو باندې، وحی نه چې کوم احکام ثابتېږي، یو دا فقه ده، دا قطعي ده، دا یقیني ده. هو العلم بالاحکام الشرعيه التي نزل بها الوحي والتي انعقد الاجماع عليها. هغه احکام دي شرعي احکام نزل بها الوحي چې دې باندې وحی راغلی الله طرف نه، کلام راغلی. والتي انعقد الاجماع عليها، او هغه احکام چې اجماع په منعقد دی، اجماع د مجتهدینو د صحابه بیا نور مجتهدین. دا فقه چې دا قطعي ده. هو العلم بالاحکام الشرعيه التي نزل بها الوحي والتي انعقد الاجماع عليها، چې وحی راغلی اجماع په منعقد دی، دغه فقه قطعي ده. ایو فقه ده عامه فقه ده چې ځوانیاتو ته شامله ده، ځوان ته شامله ده، دغه بیا نه ده قطعي. لکه دې کې خو مسائل دي دغه فقه کې، فرعي مسائل چې قیاس سره هم ثابتې وي، دا فقه. فرعي مسئلې چې قیاس سره هم ثابتېږي، دغه مسئلې دا بیا قطعي نه دي، بلکې دا ځواني دي. ځوان چاته وایي؟ ځوان یخ تصدیق ته وایي چې نقیض کمزوری دی غالبي په بیا دې ته ځوان وایي. ځوان هغه تصدیق ته تا په مسلو باندې چې نقیض یې څه ده هغه کمزوری او دی راجحي، بیا دې ته ځوان وایي. په پیو په خبره ځوان چاته وایي؟ اعتقاد الراجح، اعتقاد معنی تصدیق په مسلو، راجح څه معنی چې نقیض کمزوری، هغه نقیض کمزوری دی په اوچتي، بیا دې ته ځوان وایي. خجه دا یې ویله. الکتاب والسنه والاجماع، یو کتاب ده، یو سنت ته، یو اجماع امت ته. دا درې اصول ذکر کړ. اوس کتاب څه ده؟ قرآن عظیم الشان. دې کې دینه مراد عام علما داسې وایي چې کتاب نه مراد کلام لفظي ده، نه کلام نفسي. کلام لفظي معنا الفاظ، دا قرآن پاک چې مونږ سره ده دې ته کلام لفظي وایي، الفاظ دي. یو کلام نفسي ده، نفس معنا کېږي ذات الکلام، ذات ته کلام، الفاظ نه، ذات ته کلام چې لوح محفوظ کې ده او د الله صفاتونه ده، لوح محفوظ کې ده. قرآن چې دلیل ده مونږ پره، نو دا په اعتبار د کلام لفظي سره ده. د الفاظ مونږارو دینه حکمونه رباسو. کلام نفسي په معنا د ذات الکلام، د الله صفاتونه ده، هغه نه مونږ احکام نشو راوباسلی. احکام خو مونږ قرآن نه راوباس چې ارو خو یې که نه وینو یې، نو کلام لفظي ده. نو یو کلام لفظي قرآن کتاب قرآن ده، دا دوه قسمه ده. عام داسې وایي یو کلام لفظي، یو کلام نفسي. کلام لفظي دغه کلام ته وایي چې الفاظو نه جوړ ده، الفاظ دي پکې، الحمدلله رب العالمین. یو کلام نفسي، نفس منه کېږي ذات الکلام، ذات ته خبرې بې د تلفظ نه، چې ته تلفظ نشې په کولی چې خوله په وخوځې. دا کلام نفسي دا د الله صفاتونه ده، دا ازلي ده. دې نه موږ استنباط احکام نشو راوباسلی، ځکه موږ یارونه بیا څنګه ته کلام حکم ته نه راوباسې. حکم چې موږ باسو کلام لفظي نه راوباسو. په پوهېږو غوږ نیسه خبرې ته، دا ګرانه خبره ده. بیا بعضو خلکو دا رایه ده چې دا کلام لفظي چې ده دا الفاظ د قرآن الفاظ چې موږ یې خولې باندې وایو، لاندې پاڼو باندې لیکلی ده، دا حدیث ده. کلام نفسي ذات الکلام
چې دا د الله صفاتونه ده دا قدیم ده. دو دا خیال ده چې کلام لفظي حدیث ده، کلام نفسي قدیم ده. وی ولې؟ وی کلام لفظي خو الفاظونه مرکب ده، په دې کې تقدیم و تاخیر ده. ګوره چې تا الحمد وایي خو ال به اول وایي، هم به بیا پسې وایي، دو به بیا وروسته پسې وایي، لله به بیا وروسته پسې وایي. نو دې کې خو تقدیم تاخیر ده. یو شی مخکې وي وروسته نه، یو شی وروسته وي مخکې نه. نو چې مخکې وي وروسته نه بیا حدیث. حدیث دې ته وایي چې ادم قبلې. یو شی وروسته وي مخکې نه بیا حدیث. نو دو داسې وایي چې دا کلام لفظي چې ده د الفاظ د قرآن دا حدیث دي، ځکه دا الفاظونه جوړ ده، دې کې تقدیم تاخیر ده. مثال الحمد وایي نو لله به وروسته وایي که نه، چې لله وایي بیا به الحمد نه وایي، رب العالمین به بیا وروسته وایي، چې لله وایي بیا رب العالمین نه وایي. نو دې کې مخکې والی وروسته والی ده. نو چې یو شی مخکې وي خو وروسته نه وي، چې وروسته وي بیا مخکې نه وي. چې یو شی نه وي خو دې ته حدیث وایي، چې چا کې نوالی راځي دا ته څه وایي؟ حدیث. دا حدیث ته کلام لفظي. یو کلام نفسي ده په معنا د ذات الکلام، چې دا د الله صفاتونه ده. مونږ یې ارونه قدیم ده، د الله صفات ده. الله ازلی ده، صفات ازلی دي. دا معتزله وایي. بعضې مونږ وال داسې وایي، خو دا ډېر غلط فکر ده، دا غلط سوچ ده. اصل داسې ده خبره چې دا کلام څه ده، دا مونږ خواته چې راغلی ده قرآن، دا د الله کلام دغه ده. الله مونږ ته دار لېږلی ده، دا د الله کلام ده. اوس که ته لفظي ورته یې که نفسي ورته یې، هم دا ده، بل نشته. دا کلام چې مونږ ته الله لېږلی ده دا د الله کلام. که ته لفظي ورته یې لفظي ورته یې، که نفسي ورته یې نفسي ورته وایې، خو د خدای کلام دغه ده. چې د خدای کلام دا شه اوس په دا ازلي، دا ازلي ده. خو دې کې دوه اعتباره دي، یو ادا ده، یو د خدای کلام ده. یو د خدای کلام دی نه الحمدلله والناس پورې، یو ما ادا ده. چې ما ادا ده، ما ادا چا ته وایي؟ وقوع علی اللسان، چې زه په ژبې واقع کوم، یعنی الحمدو دې ته وقوع علی اللسان وایي چې په ژبې ادا کړه. نو یو کلام دی الله ده الحمدلله تر والناس، یو وقوع علی اللسان ده چې په ژبې ادا کړه. نو چې په ژبې ادا کړه حدیث ته ټیک ده، خو ما ادا حدیثه ده. زه چې ادا کوم په ژبې دا حدیث ده، ځکه خوله مې کته بره کېږي، ژبه کته بره کېږي، دال بره ادا کېږي، چوک کته ادا کېږي. دا کلام چې بنده یې ادا کوي، چې دې ته وقوع علی اللسان وایي، په ژبې واقع کېدل، دا ژبې واقع کېدل دا حدیث دی، دا ټیک ده. ځکه ژبې کې ادا کېږي که نه، بره کته بره کته، دا ژبې باندې واقع کول دا حدیث دی. یو د خدای کلام ده، ژبې ادا کول خو جدا شی ده. یو د الله کلام ده الحمدلله والناس پورې، دا د الله کلام ده، دا ازلي ده. یو مونږ په خولې ویل دي، نو خولې چې وایي خو یو ټکی مخکې وایي بل وروسته وایي، بره ادا کېږي، کته ادا کېږي، دا ادا ده ژبې کې، الک سره ادا کېږي، دا حدیث دی. ژبې خوځېدل حدیث، اواز چې له خولې وځي دا حدیث، ژبه الک سره لګي دا حدیث. نو دا وقوع علی اللسان چې دا ژبې باندې واقع کول دا حدیث دی. ایو د الله کلام ده، ژبې باندې ادا کول نه. الله کلام ده الحمدلله والناس پورې، دا خو د الله کلام ده، دا ازلي ده. په پوهې په خبره دا صحیح مذهب دغه ده. ته به داسې عقیده کوې چې الله قرآن د الله کلام ده اول نه تر اخر، دا د الله کلام ده، دا د الله صفت ده. کلام د الله صفت ده، الله ازلی ده، دا ازلی ده. احادیث هغه ادا باللسان ده چې په ژبې ادا کړه، دا حدیث ده. ځکه ژبه کته بره کېږي، اواز باسي، خو دا خو ټول حدیث بنا چې نه یا پیدا شي نه یا پیدا شي. نو دا د ژبې ادا دا حدیثه ده. یا خدای کلام کې وروسته والی مخکې والی نشته، اول نه تر اخیر دا مجموع دا د الله کلام ده، بس دا ازلی ده. په پوه شو په خبره؟ ایو څه شی ده؟ وقوع علی اللسان، په ژبې باندې واقع کول. نو ژبې باندې چې واقع کوي خو ژبه خوځي، اواز وځي،
جب بر ادا کېږي کته ادا کېږي دا ټول حدیث دي په پې خبرې اواز له خولې وځي دا حدیث دی نه دا اوس اواز ما له خولې وتی دا حدیث جب بر کته کېږي دا حدیث دا وقوع له لسان حدیث ده ایو د الله کلام دا هغې کې وقوع له لسان نشته نه کته بره شته پکې نه اواز شته پکې الف لام میم نه تر والناس پورې د الله کلام بې د دې نه چې ته په ژبې ادا کړې دا ازلي ده دا د خدای کلام ده او دا ازلي ده او دا قدیم ده په یو په خبره باندې ایو څه شی ده ژبې باندې واقع کول او وایي ما فعل ده ژبې باندې واقع کول څه ده وایي ما خپل فعل ده دا د اواز ما فعل ده بیا ژبه خوځي دا ما فعل ده کته بره کېږي دا ما فعل ده دا حدیث ده په پوه شوې که نه دا صحیح مذهب دغه ده نو ته به دا عقیده قایمې چې دا د الله کلام ده دا نازل د اسمان نه دا راغلی ده دغه کلام دا نه چې ته وایې چې یو کلام نفسي ده د الله صفت ده ازلي ده ایو دا د دا حدیث ده دا څنګه حدیث ده یا خدای کلام چیرې حدیثي الله ازلي ده بیا کلام څنګه حدیثي دا غلط تحقیق ده چې یو کلام نفسي ده یو کلام لفظي ده نفسي ذات الکلام ته وایي د الله صفت ته امونږ ارونه ایو کلام لفظي ده چې په هغې دلالت کوي دا حدیث ته ځکه دې کې مخکې والی وروسته والی ده خو بیا خو حدیث دا معتزله وایي مونږ وال کې بعضې خلک داسې وایي خو دا غلط دي د الله کلام دا قرآن ده دا مونږ سره چې پروت ده اول نه تر اخیر دا د الله کلام دا ازلي ده دا د الله صفت ده یو وقوع علی اللسان ده چې په ژبې باندې مونږ وایو وقوع علی اللسان خو ما خپل فعل ده دا خو ما کار ده چې په ژبې وایم ژبه خوځوم خو دا حدیث اواز مې له خولې وځي دا حدیث کته بره کېدل دا حدیث دا خو ما فعل ده دا خو ما فعل حدیث ده د خدای کلام نه ده حدیث په پوه شوې په خبره دا قرآن کې مجلس شو اوس الکتاب والسنه والاجماع وجه حصر دا ده وجه حصر یا داسې ده چې دلیل به خالی نه د شرع یا به وحی یا به غیر وحی که وحی و وحی من الله کلام که وحی و یا به یا قول الله دی الله کلام یا به قول د نبی علیه السلام قول الله دا قرآن قول د نبی اسلام دا سنت که وحی نه و غیر وحی و بیا به یا دا رایه د ټولو مجتهدینو وي اتفاق سره یا به رایه د بعضې مجتهدینو وي که رایه د ټولو مجتهدینو وه بیا دا اجماع که رایه د بعضو مجتهدینو وه بیا دا قیاس هر چې رایه د هغه چا چې مجتهد نه وي لا اعتبار لها دې ته هېڅ اعتبار نشته چې مجتهد نه وي هغه رایه ته هېڅ اعتبار نشته حتی صاحب هدایه چې ده دا مجتهد نه ده حسامي وال مجتهد نه ده دا ټول مقلدین دي مجتهد خو ډېر غټ شانې یې مجتهد کول معتبر ده نو که رایه د کلو مجتهدینو وه بیا اجماع که رایه د بعضې مجتهدینو وه بیا قیاس یا داسې ووایه یا داسې ووایه چې دلیل شرعي به خالي نه یا به وحي یا به غیر وحي که وحي وه بیا به خالي نه که مطلوع وه یعنی تلاوت یې کېدی یو د ده لفظ پورې اعجاز تعلق و اعجاز باندې دا معجزه وه بل سړی داسې نشي کولی داسې کلام نشي ویلی المونځ به ورسره جایز وي بیا دا قرآن او که چېرته داسې و چې مطلوع نه وه تلاوت یې نه کېدی یو اعجاز نه و متعلق یعنی دا معجزه نه و مونځ نه و ورسره جایز بیا دا سنت دی د حضور مبارک خبرې دا مطلوع خو نه تلاوت یې نه کېږي یوه مونځ نه ده ورسره جایز دې سره خو مونځ نه کېږي دوه معجزه نه ده معجزه قرآن ده قرآن غوندې صورت څوک نشي پیښولی مقابلې نه عاجز ګرځوي په پوهې په خبرې ښه جي نو یا داسې وایه چې دلیل شرعي به خالي نه یا به وحي یا به غیر وحي که وحي وه بیا به خالي نه وحي من الله طرف نه اطلاع وه که تلاوت یې کېدی یو دا عبارت معجزه وه یعنی بل چا داسې نه شوی پیښولی تر قیامته
مونځ ورسره جایز بیا قرآن و الا اکه تلاوت نه کېده معجزه نه وه مونځ نه ورسره جایز فالسنه بیا دا ته څه وایي سنتو ته وایي دا خو که وحی وه اکه غیر وحی وه وحی نه و بیا به خالی نه یا به قول د مجتهدینو د عصري د زمانې چې کوم مجتهدین کل مجتهدین د یو قول به د یو رای به بیا دا ته اجماع وایي یا به رای د بعضې مجتهدین وي بیا دې ته قیاس وایي په پوهې په خبرې اوس په دې سوال دا ده چې شرایع من قبلنا کم شرایع مخکې دي لکه تورات انجیل زبور دا شرایع من قبلنا دا خو هم قرآن کله ذکر کړي موسی علیه السلام واقعه نقل کړي یعنی عیسی علیه السلام والا نقل کړي دارنګې سنتو نقل کړي حدیثو دا هم حجت ته شرایع من قبلنا یعنی شریعت ته هغه چا چې موږ نه مخکې تیر ده دا هم قرآن ذکر کړي دارنګې حدیثو کې راغلي دا خو بل حجت شه دا خو بل دلیل شه جواب دا ده چې دا شرایع من قبلنا مخکینی شریعتونه که دا قرآن ذکر کړي و من غیر نکیرین رد نه و پکړای خو بیا قرآن شه که نه قرآن ذکر کړه رد نه وکړه خو قرآن شه په پوهې په خبرې حدیثو ذکر کړي و رد نه و پکړای بیا حدیث شه په دا قرآن حدیث ته راځي دي په پوهې که نه که رد یې پکړی و بیا حجت نه ده که رد نه و پکړی قرآن بیان کړی و خو بیا قرآن ده سنتو بیان کړی و شرایع من قبلنا رد نه و پکړی خو بیا سنت دی که نه حدیث دی که رد یې پکړی و بیا حجت نه ده اوس دلته بل سوال ده سوال دا ده چې یو دلیل خو بل د شرعي چې هغه تعامل الناس وایي یعنې خلکو یو عمل باندې اتفاق شي دې ته تعامل الناس وایي لکه مثلا ته سپلی ورته ورشې پیسې ورکې سپلی نه دي جوړې کړې دې باندې تعامل ده موچیانو ته خلک ورځي پیسې ورکړي چې دا 2000 واخله ما ته به سپلی جوړه سپلی خو یې نه یې جوړې پیسې ورکړې مبیا معدومه ده چې مبیا معدومه وي بیا خو بیه نه ده صحیح څنګه تا پیسې ورکړې خو دې باندې تعامل الناس ده یعنې عام دنیا داسې اتفاق ته په دې باندې په پوهې په خبرې فملحکم بالاجماع دا اجماع سره ملحق ده اوس بل سوال ده چې یو خو قول د صحابي ده ها دلیل ده که نه صحابي چې یو قول وکړي خو دلیل ده جواب دا ده چې صحابي خبره بیا عقل اخلي یا بیا عقل نه اخلي که عقل اخرشته بیا دا قیاس ده بیا دا صحابي قیاس کړی ده که عقل نه اخرسته بیا دا سنت رسول دی صلی الله علیه وسلم بیا معلومیږي چې عقل نه اخلي صحابي یوه خبره کړې ده بیا په خپل قیاس یې نه ده کړې بیا معلومه شوه چې دا د سنت حدیث دا اورېدلی ده ځکه دا خبره کړې ده ځکه دا خبره صحابي نه محاله ده چې دا یوه خبره ځان نه کوي حدیث کې نه ادا کوي نه حضور فرمایي چې اصحابي کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم صحابه ستوري دي رڼا کوي چې هر ستوري پسې لاړې ته کامیابې نو صحابي کول که داسې کول و چې عقل را خښته یعنې عقل ور رسېده بیا پوه شې چې دا صحابي قیاس کړی ده قیاس خو عقل سره کوي که نه که عقل نه اخیستی بیا ته پوه شې چې دا د حدیث نبي مبارک والا اورېدلی ده په پوه بس دی